أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. سورة المؤمنون 111 نمبر آیات. په دې 111 نمبر آیات کې د کافرانو د آخرت بدترین حال ذکر کیږي. سم مضمون یې مخکې ذکر شو، څه ذکر کیږي. الله تعالی به دغه جهنميانو ته وایي چې تاسو کم جرمونه چې دوی کړي هغه به ورته یاد کړي، او دوی چې کوم د واپس کېدلو مطالبه کړي هغه به مسترد شي. الله تعالی به ورته د هغوی د جرایمو تفصیلي خلاصه ووایي چې تاسو به د نیکانو خلکو پورې ملنډې کولې، مذاق هم پورې کوه، په خپل هم ایمان نه راوړو، د الله تعالی هېڅ حکم تاسو په ځای کړی نه دی، اوس تاسو هېڅ قسم سوال قبلېدلو والا نه دی. بیا به ورته ووایي چې اني جزیتهم اليوم، یقینا زه بدله ورکوم هغوی ته نن ورځ بما صبروا، په سبب د هغې چې صبر یې کړی دی. نیکانو خلکو ته بدله ورکوم ځکه چې په دین باندې کلکوالی کړی و، استقامت یې کړی و. تاسو به پورې خبرې کولې او هغې پورې هم خندا کوله، هغې به ځان کلک کړی او دین به یې نه پرېښودو، په کلک شوي به وو. هغه صبر او استقامت په وجه باندې زه بدله ورکوم انهم هم الفائزون، چې یقینا دوی به کامیابي، جهنم نه به بچي، جنت ته به داخلېږي. نو دا د کافرانو دپاره به نور هم سخته سیوا شي، ځکه چې مؤمنان د کافرانو دشمنان دي د مخکې نه، او د کافرانو مړدو کې د دوی خلاف سخت کرکه او نفرت بغض پروت دی، او چې الله تعالی ورته وایي دوی کامیابوم او تاسو نه کامیابوم، نو دوی دپاره دا بله سخته شوه. قال الله تعالی به ورته وایي کم لبستم، څومره وخت هم تېر کړو په لار د بزما کې. عدد سنین په شمار د کلونو باندې، د کلونو په حساب کې راته ووایي چې څومره وخت هم تېر کړی دی. قالوا جهنميان به وایي لبثنا یوما او بعض یومین، موږ تېر کړی د یوه ورځ یا ځینې حصه د ورځې، یعنې پوره ورځ نه. فاسأل العادین، نو تپوس وکړه د شمار کوونکو کسانو نه چې فرشتې دي، کرام الکاتبین دي. په دوی باندې به داسې زبردست هیبت وي چې دوی به وارو پار پې خطایي، په حساب به نه پوهېږي. د دنیا ژوند چې کوم دی نو هغه به ورته ډېر زیات معمولي به دغه ټایم کې ښکاره شي. اگر چې په دنیا کې کله دا فاسقان، فاجران او کافران په دنیا کې موجود دي، نو دوی مرګ نه مري، دنیا مستقل ګڼي. لیکن په هغه ټایمونو کې به وایي چې ورځ د دنیا زندګي یو ورځ یا ځینې حصه د ورځ، یعنې نیمه ورځ واخله، داسې ژوند هم. نو الله تعالی برای راست یا د فرشتو په ذریعه باندې تپوس وکړي چې په دنیا کې مو عمر څومره تېر کړلی، د کلونو په حساب کې ووایي څو کاله دی. نو دوی به وایي چې کلونه خو لا ډېر لوی شی دی، خو یوه ورځ مو هم پوره نه راتېره کړې، ورځ یا نیمه ورځ ده. بیا به د هیبت په حالات کې به داسې ووایي چې یاره په شمار نه پوهېږو، دې ټایم کې په شمار باندې پوهېږو نه، ځکه یره او هیبت سیوا دی. خو فاسأل العادین، د شمار کوونکو کسانو نه تپوس وکړه چې چا شمېرل یې هغو نه تپوس وکړه. شمېرونکي کسان چې کوم دي کرام الکاتبین دي، کوم فرشته چې اعمال لیکي د انسان، نو هغوی ته د انسان عمل او د هغې د زندګۍ پوره احوال معلومي. نو له فرشتو نه معلومات وکړي، موږ به دې ټایم کې په خبره باندې نه پوهېږو. قال الله ورته وایي ان لبثتم الا قلیلا، تاسو وخت نه تېر کړی په دنیا کې مګر ډېر لږ هم تېر کړی دی. یعنې د ورځې د نیمې ورځې والا خبره هم خو غلطه ده، لیکن دا یوه خبره هم صحیح ده چې په دنیا کې ستاسو عمر ډېر معمولي و. په نسبت د قیامت او په نسبت د آخرت باندې دنیا زندګي ډېره زیاته مختصر ده. دا یوه خبره هم ټیک ده چې د دنیا عمر هم کم و. خو لو انکم کنتم تعلمون، کاش چې تاسو په هغه وخت کې هم پوهېدلی، په دنیا کې پوهېدلی د عمر لږ دی، او په دې باندې هم دومره اعتماد نه وی کړی، کم از کم د حرام او د حلال او د ظلم او د مظلومیت منځ کې فرق کولی شوې، دنیا مستقل نه ګڼلی، د دې دپاره هم پر دې ساټونه نه ماتولې، جایز ناجایز هغه فرق چې کوم تاسو نه ختم شوی دی هغه شانته کې نه وې، نو پیدا به هم کړي وي، اوس پیدا نه شئ کولی. الله تعالی ورته وایي افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ای تاسو تا ګمان کوو په دنیا کې چې موږ تاسو بې فایدې پیدا کړي یي. عبث دې ته ویل کېږي هېڅ فایدې نه، هېڅ مقصد یې نه، هسې شی. تاسو دنیا کې خیال دا و چې موږ عبث، تاسو الله تعالی عبث پیدا کړي یي، د عبادت دپاره یې نه یې پیدا کړي، د دین د خدمت دپاره یې نه یې پیدا کړي، د کفر او د شرک او د ناجایزو د ختمولو دپاره یې نه یې پیدا کړي. دا خیال تاسو لارو. وانکم الینا لا ترجعون، او دا چې یقینا موږ ته به نه راواپس کېږئ، دا خیال هم لارو چې حساب کتاب ته به نه پیش کېږئ. نو بس هغه خبرې تاسو غلط ثابتې شوې، او دغه خراب عقیدې چې تاسو ځان خپل ژوند معبس ګڼله چې بس دې کې خوراک څښاک دی، مزید یې عیش وړه وهل دی،
دنیا د نعمتونو نه خوان اخیستل او بس نور هیڅ نشته دا خیال هم نو ځکه دې ځګین کې فساد شوی فتعال الله الملك الحق او چد الله تعالی چې بادشاہ دې په حق باندې در دې مخکې مضمون د لپاره تاکیدی دلیل دی چې ګوره الله تعالی د مخلوق نه ډېر زیات اوچت لوی بادشاہ دی د الله تعالی خدایتوب په حق باندې دی نو یو عام عقلمن سړی پالتو کارونه کوي بس کارونه کوي چې پیدا نه لري نه کوي الله تعالی چې دومره لوی ذات دی بادشاہ دی په حق باندې دی دغه شان دغه د عرش مالک دی هغه بس څنګه عبس کار وکي واپس مخلوق پیدا کړي نو الله خو سره بده نه کوي دسي چې عقلمن انسان نه کوي نو الله تعالی بس څنګه عبس کار وکي پالتو په خلق پیدا کړي او مقصد پیدا به نه در دې مخکې مضمون د پاره اب حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون د پاره تاکیدی دلیل دی چې ګور الله د سکار نه کوي چې بس پیدا کړي لہذا د ژوند مقصد شته هغه مقصد په جاندل او حاصلول لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر دق الله د رب العرش الكريم چې رب د عرش عزتمند دی د تعالی صفات کامل صفات ومن يدعو مع الله الها اخر دې ځکه کې رد د شرک په دعا ذکر کیږي چې د الله تعالی نه بغیر د بل چا نه سوال کول دا دعا چې کوم دا سوال کول دعا وختل یا امداد وختل دا رسول دی فاتحه کې د مضمون تیر شوی دی هغه ځکه کې خلک په وضاحت سره بیانوي لیکن دا غي خلاصه دا چې د چا نه سوال کول یا امداد وختل د اسباب لاندې دا جایز دي دا حرام نه دي لکه سره یو چاته ګاونډي نه وسیز واخلي وغواړي دی بل چا نه وغواړي دا اسباب دي دغه شرک ناراضي خو بغیر د اسبابونه د چا نه سوال کول چې دا سیز مال راکي ظاهري اسباب پکې نشته دي لکه سره یو چاته بزرګ ته ناری وایي چې ما سره مرسته وکي پلانکې شرا کې ډینګې شرا کې په خوانه بزنه زمانو کې به داخله قبرونو ته تل ځامن به تغختل نو دا اوس هغه سوالونه دي چې بغیر د اسبابونه دي او دا نمونه دغه چې کوم دی امداد وختل بغیر د اسبابونه دا چې کړه د الله نه بغیر نو شرک ته کو د الله نه وختل نه بیا نه عبادت ځکه نبی عليه السلام فرمایي دعا او مخ عبادت دعا د عبادت مغز دی نو الله نه بغیر چې څوک د چا نه سوال کوي بغیر د اسبابونه کوي که څوک د نبی عليه السلام نه کوي که څوک د عزير عليه السلام نه کوي که څوک د نور مخلوقاتو نه سوال کوي او خیال دا ده چې دا زما د आवाज د مخلوق بغیر د اسبابونه اوري او بغیر د اسبابونه زما سره مرسته کولی شي نو دغه به شرک په دعا کې داخل لګي دا سره څومره نیک معلومي کې خدا مسلمان نه دی دا مشرک دی الله او ميدعو الله او ميدعو مع الله اله اخر هغه سوچ راو غواړي د الله تعالی سره بل خو دی یعنی الله تعالی هم من دا غنم سوال کوي لیکن د بل چا نه مسر دعا غواړي د بل چا نه پکې سوال کوي او بغیر د اسبابونه کوي لا برهان له به چې دا اس دلیل نشته د در لپاره باغی باندې دته قید واقعي ویل کیږي یعنی په شرک باندې دلایل نشته نو الله نه بغیر د بل چا نه سوال کول په دې باندې دلیل شته دی نه نو فانما حسابه عند ربه یقینا د حساب باندې ضرب د باندې دی دغه د اشاره ده چې دا لوی جرم دی او د دې کار د عذاب ډېر لوی دی حساب یې ډېر دروند دی نو فانما حسابه عند ربه یقینا د حساب د الله تعالی سره دی الله به سره حساب کوي چې د شرک دی وری وکړي انه لا يفلح الكافرون یقینا کامیاب بنشي کافران خلق یعنی په دې کار باندې سره کافر کیږي او چې کله کافر شي به کامیابی دی نشي د سورۃ اول سره کې د مؤمنانو د کامیابی خبره ذکر شوه چې افلح المؤمنون مؤمنان خلق کامیاب دي د ځکه کې وی لا يفلح الكافرون کافران کامیابی دي نشي تر سورۃ اخرانه یې سره د دې معلومه شو چې کافرانو د لپاره کامیابی اړول شته دي نو د کامیابی او عزت سره د مؤمنانو په برخه باندې دي خو په شرط دي چې مؤمنان شي وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين او اي پیغمبره رب اغفر رب زما بخنه وکي ورحم او رحم وکي وانت خير الراحمين تقور رحم کوون کوي دا حکم نبی عليه السلام ته دی چې ته د وایا دغه یو مضمون ته اشاره شو چې بخنه غوښتل رحم دعا کول
صرف د الله تعالی نه پکار دي څنګه چې نبی رسول الله تعلیم ورکړل شو د دعا غواړه دویمه دا ده چې نبی رسول الله ته حکم دی چې د خپل امتیانو د پاره بخنه وغواړه نو بده ځکه کې د اختیار د پاره مفعول نه ذکر شوی چې بخنه وکي چاته بخنه وکي هغه نه ذکر شوی ورحم رحم وکي بچا باندې هغه نه ذکر شوی ځکه چې کله مفعول ذکر نشي نو د کې عموم ته اشاره چې د مضمون بيخي عام دی بخنه وکي هر یو مسلمان ته رحم وکي به هر یو مسلمان باندې او د کې مده مضمون ته اشاره ده چې تمام مصیبتونو د ختمولو لپاره استغفار کافي کیږي استغفار چې دی وایي نو بس تا تمام مصیبتونو لپاره کله هر مصیبت ځان زال نشي دا ولند پرش استغفار کې د خپل کمال دا شان رحم دی هغه سيزونه چې تی غواړي حاصلولې غواړي خو ته هر یو شی بیل بیل ویل نه چستانه یریږي ته ویل ګران دی نو په ورحم کې هغه داخل شو په ما باندې رحم وکي کوم شیونه چې ما وته ضرورت ته کما ته یاد دي کوي چې ویلې شم کنه شم ویلې هغه سيزونه مال راکې دا د رحم مصداق شو وانت خير الراحمين تقوال رحم كون کوي نو لہذا د رحم سوال پکې وشه چې تقوال رحم كون کوي نو بخنه را ته هم وکي رحم را باندې هم وکي